زما نوم عبدالوکیل دی، زه د همدې اوسېدونکی یم. دا کوم کیس چې څه وخت مخکې راغلی او د صدام باره کې هغې باره کې زه نن پریس کنفرنس کول غواړم. څه داسې د خلکو شکوک او شبهات دي په موږ باندې او څه موږ باندې الزام څنګه لګېدلی او دا قصه څه د هغې باره کې زه یو څو خبرې کول غواړم. زما دا خیال دی چې د هغې په بنیاد باندې کېدای شي پولیس د هغو ته څه چې کوم دی میلاو شي څه پوینټس. بل د دې ویډیو مطلب دا دی چې موږ ته د صدام مجرم پکار دی. مجرم موږ ته ولې پکار دی؟ د هغې وجه ده چې موږ ذهني طور فاینانشلی کوم دوکان چې زموږ هغه پکې بند شو، موږ چې کوم استادان وو هغو چې کوم دی سکولونه جاب ډسټرب شو، موږ چې کوم دی ایجوکیشن ډسټرب شو. زما په خپله په اسلام آباد کې زما ایډمیشن ولته سبق مې و هغه پکې ډسټرب شو. بل زمونږ چې کوم NTS ټیسټونه وو زما د دواړو ورونو د هغو پکې چې کوم دی هغو اپلای کړی د هغې لپاره هغه NTS هم د هغو نه لاړې او نور هم داسې موږ ته تکلیف را روان دی او نور به کوم حده پورې راسي. نو د هغې دپاره چې کوم دی زه دا ویډیو کوم په دې کې څه داسې پوینټس زه ډسکس کوم چې هغه زموږ د بېګنایي ثبوت په طور باندې زه پیش کوم. څنګه چې ما په مخکیني بیان کې ویلي که په ما باندې ثابت شوه، که نن را باندې ثابت شوه، که سبا را باندې ثابت کېږي او که 10 کاله او 20 کاله او که 100 کاله بعد را باندې ثابت کېږي، نو زه دیو ته تیار یم، نه ترې تښتېدلی یم چې دیو څه وایي عقبه هم هغې ته زه تیار یم. خو ما ته چې د یو ظلم د پاسه بل ظلم کېږي او ما ته نقصان را رسوي، نو دا چې بیا به وروسته زموږ خفګان راشي، بیا به ډېرې وروسته په دې کې مسلې راشي ولې چې ته ما برناخه چې کوم دی زورې او تکلیف راته را رسوي. بیا دوی وایي پوځي وایي چې دا هلک چې کوم دی دا د خونه د خوا شان ورک شوی. نو په خونه کې خو د دیو کورونه موجود دي، ځکه چې دا یو 2 قدمه ځای دی. دا زما کور دی او دا ورخو مین روډ دی، 10 منټو لار ده. دا په دې 10 منټو مابین کې دا د مین روډ ته نه دی کوشوي. نو عام طور په کار دا ده چې کوم ځای نه یو کس کډنیپ کېږي نو د هغه خلکو نه انویسټیګیشن کېږي. نو زما دا مطالبه ده چې د دیو نه دی انویسټیګیشن په دې باره کې چې دغلته د اسمان ته وخوت که ځمکې راغلو. زما چې کوم کسان دي د هغې د زه د یو منټ او د هر د هغې د زه د ګواه در کوم او یو منټ حساب در کوم. زما چې کوم پلار او زاهد چې کوم دي دا په ګروه کې موجود وو او هلته یې د جمعې لمونځ کړی دی، بیا چې کوم دی جنازه کړې ده. بل عبدالناصر چې کوم دی هغه ګورنمنټ سکول کې دی، هلته یې حاضري لګېدلی، استادان پې هم په هغې باندې ګواه دي. بل عبدالجمیل چې کوم دی القلم سکول چینارانو په پرایویټ سکول کې چې کوم دی هلته ټیچینګ کوي، هغه په سکول کې موجود دی، هغې سره استادان دي، هغه په هغې باندې ګواه دي چې دا دلته و. بیا چې کوم دی دیو په جوماتونو کې لمونځونه کړي دي. بل چې کوم دی عبدالعزیز چې کوم دی هغه خو ټولې د ټول علاقې ته پته چې هغه سهار ځي او ماښام راځي. نو او د هغون خلک په هغې باندې ګواه دي. او ابراهیم چې کوم دی هغه په کور کې موجود دی. نو دا سړی د دغه ځای نه چا کډنیپ کو؟ د دیو مطابق چې کوم دی د دغه ځای نه چې ورک شو، نو پکار ده چې د دیو نه انویسټیګیشن وشي په دې کې. بله دا خبره ده چې سلیمان دا وایي چې زه ورته ولاړ وم او زما سره په کار خبرې کېدې او دی ما ته را روان وم. بیا وایي چې د ده نمبر بند شو او دی بیا رانغی. بیا سلیمان وایي چې ما واپس دیو ته کال وکړو چې هلک را روان و په لاره کې غیب شو. یو ملګری و بل هغې سره وګرځېدو او ته هغې ورته رینګ هم کلی و په هغه ټایم کې. بس بیا دی سټ په دې لار تلو، غازي هغې خوا لا نه ورسېدلی. هغې هم بیا موږ ته په تماسوتن کې وویل، بل ورور هم هغې ته ویل. بیا چې کوم دی دیو ته خپته ولګېږي چې داسې هلک غیب دی، بیا دیو معلومات د هغې نه کوي، په هغه ورځ هم نه کوي، په سبا هم نه کوي. په درېیمه ورځ دیو چې کوم دی د سړی روغ ورک دی او د هغې معلومات چې کوم دی هغه درېیمه ورځ باندې دیو راپورټ کړی. زما خو چې کله یو چرګ هم ورک شي که نه، نو زه هغه بیا ګورم چې دا چرګ چېرته دی، په ماښام کې زه بیا ګورم او د دیو روغ سړی ورک دی او دیو د هغې معلومات نه کوي. د دې خو دا مطلب شو چې ښه ځای ته یې ورسوه 3 ورځو کې او بیا وروسته چې کوم دی دیو معلومات شروع کړه. عام طور خو چې څوک مانځه له لاړ شي نو ماښام خپل کور ته راځي او دیو چې کوم دی ته خبره میلاو شي چې سړی ورک دی نشته دی او دیو یې تپوس نه کوي د دې. تا باندې ولې شک کوي؟ دا خبره داسې وسیبه چې دا موږ دا بوټان چې کله دیو ته ښکاره کړه نو دیو هغه خپل عیب را مخامخ کاوه او هغه یې ځان پټاوه، د دې بوټان نه یې ځان پټاوه، ځکه دا بوټان خو دا لږ کورونه دي. دیو که خپل دغه کوړی خپل ډیوټي او خپل فرض یې پېژندلي او دیو دا ډیوټي دا لږ نه ورک. بل چې دیو دا الزام په موږ باندې لګوي چې تاسو سړی کډنیپ کو بوټان بیا وغورځول، چې زه دا کس داسې غیب کوم کډنیپ کوم
نو زه د هغې بوټان نشم پټولی او نه شم ورسره وړی هغه دومره درانه و چې ماتې بیا وغورځول ښه دې بیا وایي چې ضیاءالدین چې کوم دی ولیده چې یو دوو کسانو بوټان راوړه او هلته یې ګزار کړه ضیاءالدین د پولي طرف نه ولیده ضیاءالدین نوم دی ما چې دا دغه سکه کوم زګینو باندې څوک نشي ورتلی نو ته دا ګوره چې دا چېرته دا هلک دې زګینو کې نه نو هغه وایي چې یو جینۍ یو هلک د ګلدنوي د کور نه لاندې راووته او دلته لار ده په دې لار ده ته دلته څېړۍ څېړوکۍ غونته کېده دې څېړوکۍ سره دا جینۍ ایساره شوه او دا هلک ترې مخکې لاړه او په بل بیان کې دا بیا وایي چې دا ما زه لاړم تاڼي ته او کسان مې ولیکل چې تاسو دا هلک وګورئ په دې طرف باندې چې څنګه چل دی تاسو بیا وایي چې یو هلک یو بوټ بیا مونږ بیا ماته کار وکړو بیا بل بوټ بیا په دې کې ټلیفون راغی ما ته د دې هلکانو د طرف نه چې اسلام حسین یو بوټ بیا موندی شو ما ورته وویل چې بوټ تاسو بوټان له بوټ له ګوتې مه وروړئ بوټ چې څنګه دی په هغه ځای پروت وي پولیس انتظامه درځي او هغه به یې په اوچتوي بیا څه ساعتې وروسته بیا دغه وشو اسلام حسین الله تعالی دې وبخي دغه بل بوټه میلاو شو ما چې بوټان په دغه ځای پرېږدی ما پولیس دغه ځای نه ځان سره سره کړو دلته کې رالو نو دا د ضیاءالدین دا بوټان لیدلي که نه د نور کسان چې تا لیږلي دغو دا موندي نو دا کوم زما دا سپیشلی ریکویسټ دی ډي پي او صاحب نه دا کوم کسانو بوټان راچوت کړي دي دغو نه دې پراپر انویسټیګیشن وشي بل دا بوټان چې کوم دی ټوله شپه باران شوی دی او دوی چې کوم دی بوټان نو چې راچوتی د دې مطلب خدا شو چې دا بوټان دوی په خپله وړي نو زما دا ریکویسټ دی چې کوم کسانو دا بوټان راچوت کړي دي د هغو د پراپر انویسټیګیشن وشي دا بوټان چې کوم دی دغلته څنګه راله او دغلته بیا وچ پراته او دغه کوم کسان چې دا بوټان راچوت کړي د هغو انویسټیګیشن پکار دی بیا دی وایي چې ما ته مختلف کسانو دغه اطلاع راکولي چې صدام یې چې کوم دی میراش پټۍ ته ویوړ کله وایي چې روخان ته ویوړ کله وایي چې پلانکیزې ته ویوړ دا لاړه بیا موږ دا کسان یو چې دا یې بوته هلته دغه ته صدیق باندې ته تللی صدیق باندې ته پسې لاړو غونډه ضلع ما هغه دغه ته د سوات ناخواته دغه دی د الپوروی ته هلک رسولی دی هلته چا درک را کړی الپوروی پورې م تللی ما پس بله اطلاع راله موږ ته چې دا هلک په صدیق باندې کې دی نو دې ته چې دا کوم کسانو دا اطلاع ورکړې ده چې پلانکیزي ته وایي رساو روخان ته ورساو میراش پټۍ ته ورساو الپوري ته ورساو نو دې دغه کسان پولیسو له ورکړي که نه چې دا کوم کسانو ما ته دا خبره کړې چې پلانکیزي ته لاړ هغو به لیدلي که نه او که هغو نه لید د دې مطلب خو بیا دا شو چې تا په خپله دا کار کوو یو ځای ته به دې وړو بل ځای ته به دې وړه بیا ورپسې تلې یا خو تا ته پته ده یا چې چا درته ویلي هغه کسان ته پولیسو له ورکړه چې وروره ما ته دې کسان ویلي چې دې ځای ته لاړ او دې ځای ته لاړ خو زما ریکویسټ دا دی چې د دې چې دا کومه خبره دا کړې چې ما ته پلانکیزي ته لاړ پلانکیزي ته د دې پوره انویسټیګیشن پراپر وشي په دې بنیاد باندې او یا د دې چې کوم کسان دي هغه دې پولیسو له ورکړي ښه بل د پوجي زوی ضیاء الرحمن پوسټ کړی دی چې پولیسو پیسې واخیستي او ما سره د دې ټول ثبوت دی نو بیا دې ټول ثبوت ولې نه راوړي دوی هسې د الزاماتو بازار ګرم کړی او تر اوسه دوی څه قسم ثبوت پیش نه کړو د دې د الزاماتو وجه دا ده چې دوی د الزاماتو په زور باندې د مړي راړولو کوشش کوي بیا دوی وایي چې مونږ ته د روپو ډیمانډ شوی دی حتی ته چې د روپو ډیمانډ وشو تاسو څلور کسان لاړئ بیا څلور کسان چې تاسو تللي دوه کسان چې کوم دی هلته ورغلی پوځي یو کس ورسره بل ورغی او نورو ته یې چې تاسو دلته ودرېږئ او دوی بیا هلته ورغلي دي هلته چې کوم دی بیا دغه ځای نه راواپس شوي دي هغلته چې هر څه معاملات شوي دي نو د هغې د پوره انویسټیګیشن وشي دا خو ظاهره خبره ده چې تا ته ډیمانډ وشو د پیسو مطلب دا چې ستا مجرم ظاهر دی او ته ما باندې برناقه چې کوم دی په ما باندې الزامات لګوي بغیر د څه ثبوت نه بغیر د دغه نه چې کوم دی په ما باندې الزام تا ته خو خپل غل معلوم دی چې د پیسو ډیمانډ یې درته وکړو ته هغه پرېښی دی او په ما پسې چې کوم دی لګېدلی نو دا ریکویسټ دی چې د هغو د دې د پوره تحقیقات وشي چې دوی ته ډیمانډ څنګه وشو چا ورته وکړو نو غل به پخپله راوځي او ښکاره به شي بیا دی په یو بیان کې وایي چې دا ما پولیسو ته ویل چې دا په دې کور کې موجود دی تاسو راشئ دغه کور وګورئ ښه چې تا ته دومره پته ولګېده او دی وایي چې ما ته 100% پته وه چې دغه کور کې موجود دی ښه تا ته چې دومره پته وه چې په دې کور کې موجود دی نو ته خو به ورغلی وې که نه چې زما سړی دی دلته که ته نه شوي ورتلی نو زنانه ورلېږلې که زنانه نه شوي ورتلی تاسو 40-50 کسان یې ورغلي به کور خواوشاته به کېناستلي اوس دومره لرې ځای خو نه تا ته خو
نږدې کور دی چې کوم کور باندې تا ته شک و ته به تللی وې هلته به تیتاو شوی وې کار ته نه شي ورتلی بیا به دې کلي ته ویلي وې انتظامي ته به دې ویلي وې چې راشئ وروره دلته زما سړی دی تا ته چې کله تکلیف راشي نو ته جډکلو بندیش ته وایې چې ما ته راورسېږي او په دلته ستا سړی ورک دی او تا هېڅوک هم نه دي خبر نه 3 ورځې د هغې تپوس پخپله نه کوي او نه ما ته پته ده چې ستا سړی ورک شوی دی نو دا به څنګه مطلب تا ته پته لګېږي او ته پخپله خپل سړی نه ګورې بیا چې کوم دی الزامات او هر څه په نورو باندې لګي نو په کار دا زما خو چې یو کس په یو کور کې وي که په هغې په غزې باندې په یو ځای کې یو اور پې هم بلېږي نو زه د خپل ورور ته ځان رسوم او زه چې کوم دی داسې نشم پرېښودی او ته څنګه وایې چې زما سړی موجود و زه ولې نه ورتلم ما ته انتظامي چې ته مه ورله بیا چې کله لاش پیمنده شو د صدام د هغې سره یو لیټر لګېدلی په لیټر کې څه خبرې منشن شوي وي او څه داسې د چا باره کې داسې خبرې شوې نو د هغه خبرو تحقیقات وکړی شي چې دا خبرې څه وې او د دې شاته کهاني څه ده خبل دی په ما باندې الزام څنګه لګوي په ما باندې دی الزام د دې وجې نه لګوي چې کله دی وایي چې ما په خوب کې دی ولیدلی دي چې دوی دا کار کړی کله وایي چې مونږ په نوکونو کې راړولي دي چې دا کار دې کړی په نوک کې ښه چې دی په نوک کې لیدی شي ته د انتظامي ته د عوامو ته یې وښایه که نه چې ما دا په نوک کې دی ولیده او دوی دي زما ذموار بل کله وایي چې پلانکو ښځو ویل پلانکو ته دا هر څه چې تا سره څومره دي دې میدان ته یې راوړه دې خلکو ته یې وښایه ته ما باندې بالکل بې بنیاده الزامات لګې خو که څه داسې ویلډ ریزن د سړی چې وجه د سړی چې زه دې په څه کې راګیر کړی نو هغه راوړه دې عوامو ته یې وښایه انتظامي ته یې ورکړه هر چا ته یې وښایه چې په دې کې مې دا سړی رانیولي خو که ته وایې چې ما په خوب کې ولید او په نوک کې مې راوړه او د یو ځي خبرې او د بل ځي خبرې کې نو دا بیا تاسې ډنډې لړئ او هسې ما له کار ګورئ او په دې ځای کې د نه یم خوښ که په دې ځای کې نه یم خوښ نو په ما مړي مه راړوه بیا راته صفا ووایه وایه وروره ته مې نه یې خوښه په دې ځای کې د دې ځای نه ځان نو زه به ته دا ځای بیا پرېږدم په داسې بیا درته پرېږدم خو په ما باندې مړي برناخه مه راړوه څه داسې ویلډ ثبوت دي سره نو راوړه دې غونډو خلکو ته یې وښایه په ما باندې برناخه او بې بنیاده الزامات ته لګې په اخر کې زه دا ویل غواړم چې نه مونږ دا کار کړی دی نه پې خبر یو نه هم پکې د چا سره لاس دی په څه باندې هم چې ستا تسلي کېږي کومه لار ته وایې چې په هغې باندې حساب وکړو په هره لار د زه تیار یم که ته وایې چې قرآن وکړه زه ته قرآن ته تیار یم که بل داسې تا ته څه معلوم وي په هر څه ته زه تیار یم او نه مونږ دا کار کړی دی نه ترې خبر یو